د چترال د عیون په سیمه کې د مسلم اینڈ کیلاش ډیفنس کونسل د بیرغ لاندې یو احتجاجي جلسه وشوه. په دې مهال نصرت آزاد صدر محفل او سیف الله کیلاش مشر ملمو. دا جلسه د هغه تګدو یو کړه دا کوم چې د سیمې خلکو د وادي کیلاش د سړک جوړولو لپاره شروع کړي دي. د احتجاجي جلسه کې مسلمانانو او کیلاشانو ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. د مسلمانانو سره د کیلاش قبيلي زنانه او نارینه هم وی چې د پاکستان جوړېدو 3 او یا کال تیر شو، خو تر اوسه پورې د پاکستان چارواکو دوی له یو سړک قدر هم جوړ نکړو. د کیلاش مشران وی چې یا خو د حکومت موږ د سړک جوړ کړي یا د موږ ته سبل لارو خي. हम बेतकलीफ मंजूर होने के बगैर दरिया में जाके मार जाएंगे. پخوانی زنانه کونسلر دړکا ورکړه که چېرې د وادي کیلاش سړک جوړ نشو نو دوی به خپل مذهبي دستوري یعنی تهوارونو مانځلو نه بایکاټ وکړي. अगर रोड नहीं बनाया कैलाश फेस्टिवल अभी बंद करेंगे ना, अभी तो क्यों बाइकाट करेंगे. د عیون او د وادي کیلاش د سیمې خلکو هم په سړک جوړولو باندې زور نه ورکړه. आइंदा हमारा लाया अमल ये है कि हम रोड ब्लॉक करेंगे, भूख हड़ताल कैंप लगाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे धरने के लिए. आला सिविल और अस्करी हुकाम भी उधर आते हैं. इसके बावजूद रोड मतलब इतनी गंदी है. यहाँ से तकरीबन कोई 40 मिनट का कोई फासला है. 8 बाज़ औकात फेस्टिवल के औकात में 8 घंटे 10 घंटे उधर पहुँच जाते हैं. دوی چې عمران خان داوا کوي چې هغه وسلګری ته وده ورکوي، خو د خو سړکونو نه بغیر سلګری ته وده ورکول ناممکن ده. د وفاقي او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وادي کیلاش سړک ته زر تر زر جوړ کړي، ګنې دوی په سخت احتجاج کول باندې مجبور شي. اخوندزاده ګل احمد فاروقي، چترال.